زمونږ په معاشره کې د لکی ډرا په نوم باندې تقریبا اکثریت کمپنیان چې دي د لکی ډرا دا یو سکیم جاری کړی دی صرف دې د پاره چې زمونږ دا پروډکټ زمونږ دا کم شیزونه چې خرڅو دا شهرت یافته شي په خلکو کې مشهور شي خلک دې طرف ته راغب شي متوجه شي زیات چیز خرڅ شي نو دا غي طریقه کار دی چې مختلفو ځایونو کې مختلفو چوکونو کې د دې بکسونه پراته وي هر یو سړی پاره کې د 20 یا د 30 یا د 50 یا د 100 یا د 1000 بهر حال چې ار څومره پیسې مقرر شوي دا غي ټوکن اخلي په هغه بکس کې ورچي او یو تاریخ مقرر شوی چې په فلاني تاریخ باندې بلد کې ډرا په نوم باندې قران اندازي کیږي او په دا څومره خلکو چې بده کې ټوکن اچول دي د دې نمونه دي پکې نو بده کې چې دا هر څا نمبر وته نو په دغه پیسو باندې بیا په عمره کو یا به حج کو یا به ته په ګاډي ملاويږي یا به موټر سایکل ملاويږي یا به واشنګ ماشين ملاويږي یا به استری ملاويږي بهر حال چې هر څه پکې وي نو مقرره تاریخ چې کله راشه قران اندازي وشي پیسې اچولي په زرګونو خلکو 50 روپے وي 100 روپے وي 1000 وي هر څونه وي خو ډیر کثیر تعداد کې پای کې خلکو پیسې اچولي وي او بیا د یو کس په نوم باندې لکه ډرا قران اندازي کې راوخی شي دا ټول پیسې هغه ته ورکړي شي یا ګاډي پکې روزي هغه ته ورکړي شي موټر سایکل پکې روزي هغه ته ورکړي شي دې کې دوه قسمه خرابیاں دي نمبر 1 بده کې جواری دا جواری څنګه دا چې ما بده کې مثلا 1000 روپے واچولې دا اضافه پنیت کې ریشي زما په نوم باندې قران اندازي روزي نو دا څه کم د انعام د لپاره بده کې پروت دی چې دا ماته ملو شي نو دا ممکنه ده چې زما نوم روزي او اضافه ملو شي او دا ممکنه ده چې زما نوم روزي ته د بلکس نوم روزي نو زما 1000 روپے چې مې کوم ورسول واغم لاړې ډوسو او کومه معاملې کې چې د سوي پای کې بدل ملاویدل ممکن وي او بدل ملاویدل ممکن نه وي نو دا څه قسم معاملې ته ویل کېږي جواری دا جواری نه ډکمل دی او سود پکې څنګه دی مثلا بده کې د پیسو انعام دی ما 1000 روپے په بکس کې ورواچولې چې کله لک کې ډرا قران اندازي اوشوا نو زمانوم پکې وروته فرض کا نو ماته 1 لک روپے انعام کې ملو شو نو ما خو 1000 روپے په بدل کې اضافه 1 لک ملو شو یعنی 1000 روپے کم 1 لک ماته اضافه ملو شو او چې کله یو رقم تا بلا عوض بغیر د مهنت نه بغیر د سیس نه تا ته ملوشي او د عقد په وخت دا شرط شوی وي دغه ته خصوص وایي کنه زمارو دا قسم معاملې زمون په معاشره کې انتهایی کثرت سره دي او قران عظیم شان څه فرمایي د سود نه او د جواری نه ځان اوساته ولی دا د شیطان په اعمالو کې ګندترین عمل له رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه ځان ته اوساته لعلکم تفلحون الا بکامیاب شي زمونږ د معاشره روز پر روز تباہی طرف ته ولېږي سود پکې کول عام چلےږي جواری پکې کول عام چلےږي شراب خوري پکې کول عام چلےږي روانه زموستانه ده دا چا کولو کړی دی دا لکه ډرا زمونږ مسلمان کولو کړی بده کې دا ټوکن سو بچي زموستا مسلمانې پکې اچي خو روانه ده زموستانه روانه ده ولې د دین معاملې کې ته د یو عالم نه د یو مفتی نه تاسو نه کې چې د څه قسم معاملات تجاری کوي خایو کس پکې بیا دا وایي حیله پکې جوړي چې مثلا زه پکې 100 روپے اقدامه نو ماته د 100 روپو په بدل کې یو بیگ راوي راکی یو کاپی راکی یو رجستر راکی یو جوړه راکی فرض کا د 100 روپو په بدل کې ماته سنا سم ملو شي او د لکه ډرا په هغه بکس کې 100 روپے جمع کما بدل د 100 روپو په واسطه ته تاسو ملو شو کنه اوس پته ولې حرام وي ته پیمانی وای زمارورا ته چې 1000 روپے یک دې په کم یې تک دې د اضافه په نیت چې تک قران اندازي کې زمان عمر یو چیز دی اصلا ناجایز او ته پاره کې حیله جوړه حیله نو دا یو ناجایز چیز د لپاره حیله جوړول دا مکروه تحریمی ده دا ته د یو حرام چیز د لپاره لارې کولاوي ما ته یو کس ویل چې د بانک نه قرضه اخلي جدا خو ناجایز ځکه چې 1 لک روپے علي ناغي اضافه غواړي دا خو سړی سود دی ویجی په یو سړی مجبور دی تکور معاملات ته قرضونه دی په مجبور دی شریعت خو بیا اساني راولي ورته د ذهنیت ته دا څه دا مطلب دی چې په حرامو کې شریعت اساني راولي چې انسان مجبور نو خیر دی بیا د قرض واخلي کنه توبه دی وباسي آسان کار دی زبتا به سر باندې پکانی باندې ولم بیا برتن چې ما معاف کړ بیا به یو ځل به کانی باندې ولم بیا برتن چې ما معاف کړ د انسانیت دی بای حرام حرام دی موته د الله غلامان یو
حکم دار چې دا شی بنه کې نو خجی موږ لپاره خجی مناسب دی ولی مناسب نه دی چې دا ولی حرام دی د بعضو سيزونو په حکمت باندې به موته الله ورسي د بعضو سيزونو په حکمت باندې به موږ نه پوهیږو بیا هم د غلامۍ حیثیت دار چې خجی دا شی حرام دی هله به ولنه پیدا کی په بنیاد باندې فتاوا عالمگیری کې لیکي ان القرعه ثلاثه دا قران دازي په درې قسمه ده ځان په لکوي کې الاولى لاثبات حق البعض وابطال حق البعض یو قران دازي دا څه ده چې پاغه کې د بعضو لپاره حق ثابتيږي د بعضو حق واليږي لکه مروجه د لکه ډرا چې کوم صورت ته سل کسان سل روپے واچي او د یو کس انعام پکې راوځي نو د یو کس د لپاره خو پیسې ملو شو اضافه د دې نورو حق نه والي شو واله شو نو وهي باطله دا صورت ناجائز ده حرام ده جواری ده دویم والثانيه لطيبه النفس وانها جائزه كالقرعه بين النساء في السفر یو هغه قران دازي ده چې د چا د زړه د خوشاله د پاره توګه مثلا ستا 2 3 سلور خزيدي او ته سفر لځه یو خزدان سره بوتل غواړي نو دا خو پوره قصه ده کنه چې یو بوزه بل خبرېږي نو ته وته چې بس تاسو نمونه په ټیکټونو ولیکما قران دازي په پیغام چې د چا نوم پکې وروته په خوشاله بس ابزان سره په سفر بوزما بس وې ټیک شو د فاطمه نوم پکې وروته بس هغه ځان سره بوتله دغه قران دازي جایز ده د چا د زړه خوشالولو لپاره ده دریم صورت لاثبات حق واحد في مقابله مثله فيفرض بها حق كل واحد منهما وهو جائز مثلا 15 کسان دوستان شریک شو او دې دا خبره ته کا چې موږ به قران دازي وکړو چې د کم کس نوم پکې وروته نو دغه کس په بده نورو سلورو یعنی بده 15 وانو کسانو باندې باندې د شپې په هوټل کې روټه خوري هر هفته بدل کې راکو دا قران دازي وکړو هر هفته چې کله ټیکټونه اجوم دا یو کس نوم راوځي اتفاق ته نصیب دې دا نوم پکې راوځي او د سم شوی چې میاش پورا قران دازي شوی دا او دا یو کس نوم پکې سره راوته نه دا نور سلور پکې ګیر شوی دا شی ناجایز دی دا جواری دا د دې د جواز صورت دا دی چې مثلا 15 کسان دی قران دازي وکړه او زمانوم پکې راوته ما په دې ټولو روټه وکړه نو آینده چې کله قران دازي کې زمانوم په بار کې د دې باقي سلورو انوم په قران دازي کې واچي چې په دې سلورو کې د چا نوم راوته نو دغه یو بیا په دې 15 روټه وکړي آینده چې قران دازي کې دغه باندې بار کې د درو کسانو قران دازي وکړي په دې صورت باندې ورسېره نو په دغه طریقه باندې به هر یو کس باری باری راشي او پچا باندې من دبل حقونه والی شي په دغه طریقه باندې به دا کوم لک کې را چې زمون په معاشره کې مروج د دین ځان اوساته د کې سود دی د کې جواری ده